الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوا من حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام وصدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من
الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور. سورة البقرة بمضمون په اعتبار څلور حصے وا. اوله حصہ کی اثبات توحید و دویمه حصہ کی اثبات رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا دوه حصے چې ختم کړي نو بیا داود توحید ذکر کړه و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. په طرقه سره د ما سبقنا مخکې پنځه دلایل عقلیه اوس اته دلایل عقلیه راوړو. مخی سمرد دلائلو فلا تجعلوا لله اندادا دلت زجر بشرک ورکو ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. تبریه دا عابدینو دا معبودینو او زجر بی استدلال الباطل چه مشران اغی کی عقل نو بسم لار نو روانو غی پسدی روان دی او رد شرک فعلیو کو. اوز دی زانا لیس البر ان تولو وجوہکم دی زانا درم ایساد صورت په بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی کې چې د الله په لاره کې جهاد وکړي چې تایید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وشي او تایید د پیغمبر وکړي چې توحید دنیا کې خور شي. توحید اومنئ نو د هغې نه بعد عمل په سنتو باندې کوئ. که عقیده د توحید نی نو سنتو باندې کته ډیر عمل وکي هغه قبلیږي نه او چې سنتو باندې عمل کې نو بیا جهاد وکا د الله د توحید او د سنتو د اشاعت دپاره. نو اول توحید او سنتو منا او د هغې نه بعد جهاد کوه او په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وکا. د جهاد منګه مکه اصولو کې هم تفصیل کړو بیا به هم موقع په موقع باندې کوو. د جهاد لپاره درې منازل دي. یو منزل د جهاد درې منازل دي. یو منزل تهذیب الاخلاق، دویم منزل تدبیر المنزل او دریم سیاست مدنیه. اول تهذیب الاخلاق چې انسان اغا تربیت شي په اخلاق و حسنه باندې. تهذیب الاخلاق چې انسان تربیت شي په اخلاق حسنه، مجاهد دے سپاہی دے ناغا پا اخلاق حسنه باندې مزین کا عقیده سمی او عمل سمی. چه عقیده برابری عمل برابری او مزینی پده ناغا جهاد کولشی. چه انسان مزین شب اوصاف حسنه تعذیب الاخلاق ورپسید تدبیر المنزل. تدبیر المنزل د کور اصلاح چې د یو تن اصلاح شو
نو داغین بعد بیا د کور اصلاح پکار دا د ښځې څه حقوق دي د خاوند څه حقوق دي د بچو څه حقوق دي کور به څنګه برابرئ دې ته وایي تدبیر المنزل او بیا دریم دی سیاست مدنیه چې کله ملک هغه به څنګه برابرئ سیاست شرعی داده سیاست مدنیه چکل ملک دا بسنگ برابری داغی دا پارا بسی اصولی نو چکلا مجاہد تربیت شو کلی کور کے امن دے او ملک کے امن دے نو بیا باغا میدان جنگ کی جہاد کی اغا بیا نہ پشاکی گی علامہ اقبال زکوئی تو نہ میدانی کے آئینی تو چیست زیر گردو سر تمکینی تو چیست کتاب زندہ قرآنی حکیم حکمت او لا یزال استو قدیم پاتا پاتا نشتے چه ده اسمان دلان ده ستا قانون سشه ده اغا قرآنی کریم ده چه ده آگه حکمت لا یزال او قدیم ده اور علامہ اقبال زکوئی اتارے نو کے خنجر دشمنانی دین کی سینے میں یہی ہے عزم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے اس ترخخ کا دشمن پسینہ کی اتارے نو کے خنجر دشمنانی دین کی سینے میں یہی ہے عزم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے اور کلوئی علامہ اقبال کلا چاہد جہاد تذکرہ کئی ذکر کئی نوغوئی وہی کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بیتے ہو بھی لڑتا ہے سپاہی کافر کو وصلو باندے بھروسہ مومن کدا آغس بائی سخو اصلا نہیں انہوں اگر جنگ گئی لیکن اگر جوڑ شوئے دے اگر تیار دے نو اگر کو اصلا نہیں نو کلوئی ہم ہیں جو ریشم مکن خواب سے نازک تر ہیں ہم ہیں جو آہن فولاد سے ٹکراتے ہیں من در خمو او دو کن خواب نرمیو چپا نرمائی راشو و چپا سختائی راشو نو من بیا دو اسپنی او دو فولادو نم سخیو بیا راتلون کی وقتا آغا کڑائی جنگی نو اگوئی دنیا کو ہے پھر مارے کئی روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا دنیا تا بیا داغا روحانی قوتونو او داغا جسمانی قوتونو یو مقابلہ روانا دا دنیا کو ہے پھر مارے کئی روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اگر تہذیب مغرب بیا غفل زناور رو چتکڑی دی اللہ کو پامر دی مومن پہ بھروسہ اللہ کو پامر دی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا دا اللہ دا مومن پاگا پامر دائیو پاگا کلکوا بھائی باندے بھروسہ دا ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا اور دا ابلیس دا یورپ پاگا مشینانو باندے سہارا دا آگئی باندے سہارا نیولے دا نو اگئی علم دی او دای تنبمی دی او دا فلانے دی او فلانے دی جوابون دا وصلے پو وصلہ کئی خود نظریه او دا عقیدی جواب اگئی سکر نشتے
دا قوت هغه څنګه نشته چې هغه ځان قرباني کی د خپل دین او د خپل ملک لپاره. دا قرباني مسلمان سره ده، صرف د دې علاج هغه سره نشته. دا یې ورخطا کړی دي. دني وسلې هغه ډېر جوړ کړي. اللہ کو پامر دی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا. دا اللہ دا مومن پا غطلقوالی بھروسہ دا، دی ابلیس دا یورپ پا مشینان و سہارا دا. غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہانی تقدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. علامہ اقبال ہوئی وہ غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہان تگدو میں. غیرت میں اوشید ہے چچا کی پوری دنیا کے. غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. غیرت اوشید ہے پوری دنیا کے. چدا درویشان ہوتا، غریبانان ہوتا، عجزان ہوتا، دارا تاج اغور پساری. غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. غیرت چپکی نوغل درویشان نبیا بادشاہان جوڑی، دا بادشاہان تاجون پسر کی دی. دا غیرت زان لئی اوشے دے. دا چچا کی نوغار زائی کی سر لوڑے گرزی. جہاد دا دا اسلام ضرورت زمان الاسلام. دا اسلام بدیو چاہتے دو. وہ انگریز راگے اسلام بدنام کو، جہاد بدنام کو، مجاہد بدنام کو. اور دا آگے دا پاراغی مختلف طریقے اکڑی. وہ دینوں میں خلق راپاسو لدائی پہ بدنام کر. د اسلام په نوم راپاسول اسلام په بدنام کو. د جهاد په نوم راپاسول جهاد په بدنام کو. الا من شاء الله او غیرم شو. قرآن چې کوم د جهاد مضمون پیش کړي نو هغه زبان داس باندې پیش کړي. وکاس چې څوک پوهې دی. اول د جهاد پر د مجاهد تربیته چه فرد نی تربیت شوه، ده فرد تربیت نی شوه نو آغا قوم که خودداری نشی رات لے. زوی تے خط لکلو میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نبیچ غریبی میں نام پیدا کر. زما کار امیری ندا فقیری دا، اخبلا خودداری مخرسو فقیرائی کی نم پیدا کا. بلا خودداری خرسانے کی. اول تربیت در نفس. تربیت در نفس اگر در کور راجی نو چپا کور کے پلار در قرآن شوکین نہیں، مور در قرآن شوکین نہیں. نو چی سکول دلال شی حلت قرآن نشتے نو داغا بس تربیتو شی. داغا تربیت بیادائی شاگتا آئیڈیل خی، آگتا یو نقشہ خی چیزان دا سے جوڑ کا. نقشہ واتا سوک خی توارے سکول دورشا و دورونا تا پوسو کتا بس جوڑی گی. نو سو کوئی ڈاکٹر، سو کوئی انجینئر، سو کوئی فلانے، سو کوئی فلانے. پسل وارو کی بیو نوی چیزا دا قرآن عالم. دو وارو کی نا تاپوسو کا دا چا پشان با جوڑی گی. سوک بدرتا یو دا ڈرامی والا خیداغ پشان با جوڑی گم. سوک بدرتا یو کنجر و کنجر خیداغی پشان با جوڑی گم. چو اتوائی تا با چا پشان جوڑی گی زبا دفلانی پشان دی، دفلانای پشان دی. چه دیر تربیت اگا چه دیو تا مادرن وینو چه دیر مادرن کڑی
نو چې هغه ته وایه لکه ته به د چا په شان جوړېږي نو هغه به وایي زه به د لینن په شان زه به د سټالن په شان یا به یو بل یادوي یو بل به یادوي په سلو کې به یو وړوکی چې هغه ته وایه ته به د چا په شان جوړېږي هغه به وایي زه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان زه د عمر په شان ولې هغه ورته چا خیلي نه دي دا یې ورته خیلي دا یې ورته په موبایل خیلي په کمپیوټر ورته خیلي دغسې ورته خیلي په ډرامو کې ورته خیلي خو هغې خو ورته ونه خیل که نه چې ابوبکر صدیق څنګه سړی و ډېر نرم دله قرآن به چې وي نو جړل به ورسره کان رجلا بکا داسې سړی و چې په نبي علیه السلام ډېر مین و نبي علیه السلام سره د تور میدان ته تللی و په خپل پتون باندې نبي علیه السلام له سړی ښودی و داسې سړی و چې خلیفه شو نو دوره نرم دله و او داسې سړی و چې کله د سختې وخت راغی نو څوک یې لاس را خلاص کړ او یې زه به دی سره جنګ کوم په زور به یې تیالم دا زکات او ته که دا سر چې مې بسوټي نو علم به یې دی داسې سړی و حضرت عمر څنګه سړی و دا ورته وښیه حضرت عمر داسې سړی و چې د قرآن وحی کله کله د هغه د مرزای مطابق راغلی ده حضرت عمر څنګه سړی و داسې سړی و چې ډېر زورور او ډېر طاقتور و او د چا نه نه یېرېده حضرت عمر څنګه سړی و دا ورته وښیه داسې سړی و چې دومره غیرتي و چې یو ښه صحابي هغه د مکې والاو ته خط لیکلی دی داسې صحابي دی چې په جنګ بدر کې هم شریک شوی دی خو صرف مکې والاو ته خط لیکلی دی حضرت عمر دومره غیرتي و چې ښه زما دې ورسره روانه یې ته دې ورته خطونه لیږي او نبي علیه السلام ته وایي دعني اضرب عنق هذا المنافق ما له اجازت راکړه دې منافق سخت په توره و ولې وي زما دې ورسره روانه یې د دې ورسره روغی دې دې ورته خطونه لیږي نبي علیه السلام ورته وایي قد اطلع الله على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم عمر دا بدري صحابي دي دنیت او اراده صحیح وه نو حضرت عمر د ډېره تاوه چې نور خو بیا وس نه رسې توجن سړی چې دی یا بیا ګزار کوي نوړی یخ شي یا وجاړي نوړی یخ شي نو حضرت عمر توره کته کړه وی الله ورسول اعلم الله پیغمبر خو پوهیږي نو یعنې زړه خو مې نه یخېږي دا ته بچو ته دا وښیه ستا زوی کې د بیا بې غیرتي راشي ستا اولاد کې د بیا دلتوب راشي ستا شاګرد کې د بې غیرتي راشي ته ورته هغه آیډیل کا ته ورته حضرت عثمان تذکرې وکړه داسې سړی و چې د نبي علیه السلام یو لور پې واده وه وفات شوه بله یې وله ورکړه داسې سړی و چې مسجد نبوي لویو نو ځای نه و خوا کې باغ و حضرت عثمان وی زه به یې والمه پیسې به زه ورکړم چې مسجد نبوي لوی شي حضرت عثمان پیسې ورکړې ما سجده که نه پیسې ورکړې او هغه ځای واغست او د مسجد نبوي سره یې کړ حضرت عثمان داسې سړی و چې د نبي علیه السلام خبر وړلو مکی ته نو هغه زه به یې وړم نو حضرت عثمان خط وړو بل طرف ته حضرت عثمان داسې سړی و دومره حیاناک و چې نبي علیه السلام به لور کرواته هغه به لنګ اچولی و نو چې نبي علیه السلام به راته زر زر به یې لنګ سم کړ چې
چې نبی علیہ السلام را روان دی او د حیا د وجه نه به د نبی علیہ السلام زر به ځان له لنګ سم که چې څنګه چې روان راستي ما حیا نه دوړو اصدقهم حیا عثمان او داسې نرو بہادرو چې مال قربان کړو په نبی علیہ السلام او په مرګرو نو بل طرف ته نبی علیہ السلام چې د حضرت عثمان د مرګ خبر راغی چې ماکیو والا هغه شهید کو نبی علیہ السلام د کیکار دونه د لاندې کېناسته ای ما سره بیا تو کوي چې د عثمان بدل بالم صبر ناکو خو په دغه ځای کې وای د عثمان بدل بالم او د یو عثمان بدل په پسلو کا سوالم دا څنګه نو ته دا بچو ته وخیا استاد بچو ته آیډیل تا غلط خېلې سکول کې وته څوک وخی استاد وته تا غي کو استاد وته ګډا خي سکولونه داسې دي نو ذکر کړه چې ځان لا تصور کې لاړ شم نو زوم سکولونه به جوړوم او پای کې به داسې تربیت ورکو یونیورسيټي به جوړوم دا ډېر څه مونږ ته پاتې دي او د مولا سړي نه تکار کولای شي دغه خو سره پای او سو چاندو کې نظر تام کار تنه پری دی خپل هم نه کوي خو ځان الله را سمایو آیډیال وته خیا او تا غي ته دا خیا هغه چې د دین نه ته بي دینه غني هغه په خپل بچی راولي ته ته دې له تربيت ورکا خلک پلاران باندې د بچونو تندي د لورونو تندي د زامنو نه تندي زامن لو فران دي بچی لو فران دي مور خپل له چرنه ورزي چې سو سره تربيت غلط دي تربيت قرآن ورکی او قرآن وتخینا قرآن تے کے نینا اوی نن سبا زمانہ دا شوش آدا قرآن تے چکینے نو ڈوڑا انتظام واللہ تکے دو سیدو انتظام واللہ تکے دار سے انتظام واللہ تکے نو تب دخبل زان انتظام کے کددبا کے کدکم زان نلے کے نو تعلیم بیا چالنا درزی نو چې څور سره وکم دا غواړي چې یو ټیم جوړ شي یو جماعت جوړ شي او هغه بیا کار وکړي نو ولې کی دا داسې نه کې به یو تن نه کی هو بنیاد یو تن بیاي ورپسې سره بیا نور یو ځای کېږي او کار کېږي نو دی وته انت مکو هغه کې مالدار دي مونږ نو تا د کار نه خپل ته هم نشي اغسته کار ته هم نه پرې دی بل ته هم نه پرې دی نو څه کار وشي ته هم ترغیب خو نه ورکېږي ته ځان لا اړامي ځکه دغه خپل مقاصد دي مطلبونه او هغه لا پټي باندې نظر تر دغه لګي بلکې خصوص نشته دا تربیت ورکول غواړي دله سکولونه دله مدرسې دله کالجونه چې په دوه طرفونو باندې کار وشي نو ملک بالا سمیږي چې د بنیاد نه کار شروع شي او چې د بنیاد نه نه یو نو دا غوښتي چې بیا لوټي شي نو چې بنیاد نه نه هغه په پیسو ایمانم خرڅي او وټم خرڅي او په پیسو باندې د بل لپاره بیا کارم کوي هغه بیا پیسو ته چته ورټینګي د دې وجه اول د مجاهد تربیت کوي چې مجاهد تربیت یافته کا او د مجاهد تربیت لپاره لس اصول بیانې پنځه متعلق د عقیده خاص زړه خورونو مخ بلا کوي که څوک خدای پیدا کړل نو یې زړه خورل دي نو پنځه د عقیده متعلق او پنځه د عمل متعلق پنځه د عقیده یو لیسا البران تولو وجوهکم ندانی کی چواروی مخون استاسو پتران د مشرق او د مغرب سماتا تشی خودت نیکی ندا
چې ځان د شیخ جوړ کړی او تش پلونو لدی زور ور کړی هغه ځان له کوا هغه ځان له ثواب دی ولكن البر من آمن بالله لیکن نیکی دا چادا چی ایمان راڑ پا اللہ یو صفت آمن بالله دویم والیوم الاخر پرود آخرت درم والملائکہ و ملائکو سلورم والکتاب او کتابنو او پینزم والنبیین او پا انبیاء علیہ السلام اول چه دا پینزی عقیدہ کی راشی چه پا اللہ ایمانی باور اعتماد یقین پا اللہ دویم قیامت منی چورل راضی او ما سر بے حساب کی درم چه ملائک منی چه اللہ دا سے مخلوق پیدا کرے چه اگر خالص عبادت دا اللہ کئی او نور نو خوراک کئی نسکاک کئی نو دسمات او سرد آگی نپا غی باندے اللہ انسانو چت کرے آغی ویتا بسیدہ غردولیو داولی زکا مشقتو چتول دی تبا مشقتو چتے تبا تکلیفو چتے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المتصر بوجو چتا ان کیا دا ندی ولی چی تبا بوج پو بلا چے تبا پو بل باندے بوجائی کے گے تبا دا بل نا بوجو چتے نوچے ملائک مانی کتابونا مانی چه اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پار والی گلی دی انبیاء مانی چه اللہ دا سے مخلوقم پیدا کرو چه اگا دا ملائکو نوچتو دا سے مخلوق پیدا کرو چه تکلیفونا مصیبتونا برداشت کریو او اشد الابتلاو نو چه اگا ازان تا مخلطا کی ازان لے آئیڈیال کے نو تب هم په تکلیف باندې پروا نه دا پینځه متعلق د عقیده پینځه متعلق د عمل چې دا پینځه عملی شي یو وآت المال على حبه ورګي مال لرا على حبه سرد مینه د مال سرا هی زمي راځي د مال تا سرد مینه د مال سرا سمطلب مال سره ډیر مینا دا خو بیا هم دا الله په لار کې لګایو دا نه چې مال سره مینه نشي ونی مو زما مال سره مینه نشي مال سره مینه په کې نه په مال سره وځنی نه مال سره مینه شته خو بیا هم دا الله په لار کې لګایو دا نه چې سیوای نه لګي نه چې خوخي دې هغه مال لګي یا هی زمين راځي دې الله تا وآت المال على حبه ورکي مال لرا سرد مینه د الله سره چې الله سره ډېر مینه وا دا الله د پاره لګيو چې دا الله د پاره لګي نو هغه بیا په نوم نه کوي شو شانه کوي زکات هغه در باندې فرض دی ورکو کاری ورکا صدقه هغه په پټ ورکی ان توفوها او توتوها الفقراء فهو خير لكم دارنګي مال الله درکړه غولا غودا الله په دینو وآت المال على حبه مال لگا هغه چې ستا وخت دی آغا مال دا اللہ پلارا کی اولا گوا بیگا کسوا کور میں دا غرا غلی وا سو خبر شون دا پوری زمانگا رک دے دا زمانگا نکد جائداد دے نو ما پروسا کالی ویلیو ما زمان چه کمی صدا پدائی کی اگا ما مدرسی لور کردی دا لکه دا مدرسه جماعت ورکو دا تور برجاشی تر دغه پورې دا په لازمه کورو نو هغه دیوال مالوري کو کور می مدرسې سره که مې بداو د مدرسې شو نو بیا پروسه کال ما اعلان کو چې پورې زما کا مزمک آیا نو هغه ما مدرسې لا ورکړه ځکه چې
د دې ځای نه زه مدرسه وړم نه که ما وړه د سړک په غاړه لوی ځای شته بره په غر کې زما 50 کلانه تقریبا هوټل دی نو هغه به مې ورکړی و او د شیخ القرآن صدقه جاریه وه دې ځانې نه بدلو نو ما کوشش وکړو خوا کې ځای نه خلکو هم ضرورتونه یې دي نو ما یې زه پورې تبې هغه کړو نو ما خپل اعلان وکړ زما مشره خور ده نو هغې پروسه کال ما ته وی زما عیسی هم ورسره کړه کشره خور مې د بېګا راغلې وه ما ته وی لالاجي زما عیسی هم ورسره کړه د هغې هم ورسره شوه نو ما زه سړی به دې نه بیا یو پل جوړ کړي او دغه به شي پورې به هم شي او دې خوا را پورې به هم شي نو زه مدرسه به نوره هم لویه شي او لږ صبر ورته ځکه کوو چې لا نورې مسلې مال دې خوښي هغه ولګو چې زیاتې شي هغه څوک ورکوي وآت المال علی حبه ورکوي مال لرا سره د مینې د الله سره چاله ورکوي ذوی القربا خپلوانو لا خپلوانو د پیغمبر لا زکات باندې زکات کیږي نه باغی لگی خپلوانو باندې لگی والیتاما یتیمانان اللہ والمساکین مسکنان اللہ وابن سبیل مسافر اللہ وسائلینا غفتن گلا دا پارد دین وارد دین دا پارا وارد دین کار پی کئی نوائی دا ورکا یو سڑے دے مدرسائی جوڑا کردے دا وسی نرسیو که ور سره امداد مدرسی سره امدادو کی اجر دے ثواب دے خو مدرسی والا لپکانی چه اغیر دین پنیت مدرسه جوڑی دانا چه مدرسه باب الکفر فی الاسلام شی چه دن مقصد بیا مدرسه دین نیه نو که بی دینی خو چه دتا پیسه ملاوی مدرسه جوڑول دا دیر خکار دے ثواب دے اجر دے او چې او ځای کې مدرسه نشته نو جوړه کا خلک دې در سره پکې امداد وکړي الله به اجر ورکړي خدا نه چې او ځای کې مدرسه شته ابل مولا جوړ شنو هغه بل مدرسه جوړه ولې ځکه ځان له دکانه چي کنه کله دین کار کې خدای کې کو کنه نو په یو کلی کې به مدرسې نو بل براشي نو مدرسه جوړو نو بل براشي نو مدرسه نو د خلکو د مدرسې نه اړتور شي نو یې دی ورپسې مال چاند راکا بل وی مال چاند راکا دې دا هغه په کوی هغه ته د په کوی جوړانجا جوړ شي په یو کلی کې چې یو مولای نور سمي او چې مولیان ډیر شي نو مصیبت شي دغه دای بیا بل تخبیر علامي کی ولې خبیر علامي مفادات شي نو دا هغه مفادات د لازم بیا شي روان شي دین لا جماعت لا غواړي چې جماعت دینی جماعت په چلے وغواړه د سرکار په د دین کې وغواړه جایز ده هغه کې څه ممانعات نشته خدا نه چې ته باندې جوړه کې پیسو غوښتو تا یو نیمه چې کله د جماعت او د مدرسې خبر راشي مدرسه لی او د جماعت کار پری دي مدرسه مقدمه کی په جماعت مدرسه مقدمه کی په دین باندې نو هغه بیا ناروا شي وسائلینا غفتن ګلا د پاره د دین وفر رقاب او بازادولو د سټونو کې په خوا غلامان به آزادوله او جیلیانی نو جیلیان ذات کا داغه د پاره پیسې ولګو منډه تاړو چې څه دی وسرسي ستا وس نرسي یو مرګ هغه منډه وای نو چې ستا نور وس نرسي نو هغه سره امداد وکړه چې دا والی تاسو دا منډه تړو دي کې به ولګوي نو دې دا کار کوي نو دې خو ته ستاسو ویله منډه وو هغه دا کول غواړي وفر رقاب پازادولو سٹنو کے واقام صلاة پا بندی گئی دموز دویم صفاتو
یو دا چې مال بلګی دا الله د رضا دپاره، دویم واقام الصلاة پابندي کوي د مانځه، چې عبادت بدني کوي. دا نه چې مجاهد دی سر پرېښودی دی او سر داسې دوره پرېښودی دی چې د دنیا مچان پکې نښتي. تل په سر پرېښودو مجاهد نه جوړېږي. چې بیا مونځ اودس هم کې نو د مونځ تپوس بې نه واقام الصلاة پابندي کوي د مانځه. دریم وآت الزکات ورکوي زکات، چې په ده باندې حق د الله دی نو هغه هم ورکوي. دا نه چې دی بس شی نه لګوي. څلورم والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، پوروالي کوي په وعدو کله چې وعدې وکړي. وعدې وکړه نو بیا هغه پوره کوي. دا نه چې مجاهد دی خپل امیر سره وعده کړې ده نو چې کله ورته د بل طرف نه اشاره وشي نو امیر په ځای پرېږدي، بیا بل تنظیم جوړ کړي، بیا نور مجاهدین شي نو هغه په ځای پرېږدي، نو بل ډله د مجاهدینو جوړه شي، نو هغه پرېږدي نو بله ډله د مجاهدینو جوړه شي. مجاهدین دي نو دا دوره مجاهدین دا دوره ډلو ته ساجت دی چې جهاد کې د الله رضا لګي. بیا خو د یو امیر اطاعت کو کنه. او که ته وایې چې نه معصوم امیر وي، دا د شیو مسلک دی. معصوم امیر نشته، معصوم صرف انبیاء. غلطای به ته نه کېږي د امیر نه. نو چې غلطي دې وشي نو کوشش وکړه اصلاح کېږي، خو ته امارت نه اورېدی نه شي. من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. امر بالان دی امیر کې د شیولې چې بد غړي بیا به هم صبر کوي. ورپسې من خرج من الطاعات وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. چې د امیر د اطاعت نه ووت او د جماعت نه جدا شو او دی مړ شو نو په مرګ د جاهلیت مړ شو. نو یو تنظیم به وي د مجاهدینو، دوه ورځې پس چې ګوري نو درې ډلې به پکې جوړې شوي، چې ګوري نو پکې به شپږ جوړې شوي. نو دا ته جهاد کې والموفون بعهدهم، پوروالي کوي په وعدو کله چې دوی وعدې وکړي. او پنځم صفت والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کلک ودرېدونکي وي، صبر کوونکي وي، یعنې کلک ودرېدونکي وي په وخت د لوږا کې او په وخت د تکلیفونو کې او په وخت د جنګ کې. که لوږا پرې راځي نو هم کلک، که تکلیفونه پرې راځي نو هم کلک، او که وخت د جنګ نو هم کلک ولاړي. دا نه چې لږه سخته پرې راشي بیا هر څه پرېښودي. اولئک الذین صدقوا، نو دا کسان دي رښتیني. واولئک هم المتقون، او دا کسانون دی تقوادار. متقون دی تاوی چې دا پنځه صفتونه عقیده کې او پنځه صفتونه په اعمالو کې. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، دغه دي رښتیني او دغه دي متقیان. نو دې کې د مال لګولم ویلي دي په کار دا دی چې بیا منډې تړې خو مو نه ووایي که نه، نه وردنې کیه بیا یې تپوس نه یم. یا ایها الذین آمنو، اوس چې د مجاهد تربیت شو نو اوس په سیاست مدنیه د ملک اصلاح لکه که مجاهد تربیت دی خو ملک اړې دړې دی، ملک امن نشته، په ملک فسادات دي، نو هغه به بهر څه جنګ وکړي. که د پاکستان فوج منظم دی، د پاکستان فوج مضبوط دی، د پاکستان فوج سره وسله ایټم بم هر څه شته، خو چې په ملک کې دننه فساد دی نو هغوی بهر جنګ کولی شي؟ نشي کولی.
زکه هغه دنه وکړي که بهر وکړي نو بیروني قوتونه اړم شي نو په ملک کې دنه ورته فساد جوړوي دا د دې لپاره چې دوی په خپل ملک کې اخته وي چې بل چاته اوزګار نه نو کله دم اعتماد دی او کله پلانې دی او کله پلانې دی شی بل څه دی دا لبه بل څه ده منګه درې ورځې اهتمام کو نو دوره په لکونو کروڑونو مرګري دي موږ د هغې خرچه نشو پوره کولی اوس هم مومن ګل وایي 12 لکه روپۍ قرض د اجتماع پاتې دی نو ما یا به ته پوره کوې یا زه اوس خو بل څوک نه کوي دغه نه پوره کېږي او دی دا دوره دنیا اسلام آباد ته راولي او ناست دي او پکې های وی دی او دغه دی دا دوره دنیا ته دا خرچې څوک پوره کوي کارخانې دی د استاد څه شی دی د کوم ځای نه پوره کوي خدا کله د چا د طرف نه او کله د چا دې دپاره چې پاکستان په خپلو پښو ونه درېږي مضبوط نشي که زمونږ مني څوک مني خو وایو نو موږ وایو ډاډه ته شي د وسه مې نه ده او زمونږ کلي کې یو سړی و الله دې وبخښي ډېر ښه سړی و کته یې رټو نو هغه به چې کلي ته راته نو په اوښ به راته اوښ یې په هغې به سور راته به د کلي دا دیوالونه مندرې د کورونو نو چې اوښ به را نږدې شه کلي ته نو هغه به د اوښ نه کوز شه ځکه کورونه به ښکارېدل یو ورځ هغه راته نو هغه اوښ ویارېده چې ویارېد نو هغه منډې کړې په منډه کې د دې کوزېدې نه شه او د کلي په کوڅو روان شه کورونه ښکارېدل نو هغه به اواز کوي میندو خویندو ډډې ته شئ د وسه مې نه ده میندو خویندو ډډې ته شئ د وسه مې نه ده زه چې کله هم درس له راوځمه د 2 رکعته لمونځ وکړم دعا وکړم چې الله زما د خولې نه هغه کلمات وباسې چې اورېدونکو ته فایده ورسي او ما له پې اجر راکړي زما د خولې نه د بغض د حسد داسې کلمات مه وباسه نو زما بیا خیال نه یو کله کله ردونه شروع کړم نو ته خدای به خوږی نو میندو خویندو ډډې ته شئ د وسه مې نه ده نو موږ هم کله کله وایو د وسه مې نه ده ځکه موږ وایو دا ملک مقروض دی په دې ملک باندې قرضې دي ګرانۍ په ټوله دنیا کې دي اوس یوازې پاکستان کې نه دي خو مقروض دی ګرانۍ دي نو دا کومو خلکو چې د پاکستان پیسې خوړلې دي چې دا ونیوي او د هغوی ټول جایدادونه هغه اعلان کړي او د پاکستان قرضې پیدا کړي او ښه ورته پته چې چا چا خوړلي دي چا چا څخه دي نو چې کله دا کوي هله یا عدم اعتماد دی غوبل دی او دا دی دا دی خو دا به سمیږي دا کار سي ډوبه دا او ډوبه به ځي نه ډوبه دا ښکاره ته به وځي یو ځل دې پته لګي نو د ملک د اصلاح دپاره قانون چې ملک به سمسمیږي اول قانون په ملک کې فسادات د 2 وجو نه راځي یو د بدماشۍ د لاسه راځي او دویم د مال د وجې نه راځي یو سړی بدماش شي زورولي مړي شروع کړي دویم د مال د وجې چې په مال جنګ شي نو مړي شروع شي د دواړو قوانین ښیي او دواړه ختموي په دې عدالتونو کې 2 قسمه وکیلانی یو وکیلی چې هغه ته فوجداري وکیل وایي دویم قسم وکیلانی هغه ته دیوانی وکیل وایي فوجداري وکیل هغه د دې کیسونه علي چې په چاقو والے په چاړې والے ډز شوی جنگ شوی د دې کیسونه کوي دیوانی وکیلان هغه چې هغه د ځمکو د جایدادونو د پیسو د دې
مسلین داغی وکالت کئی دا دوارا قسمه کیسونه په دو قوانینو قرآن ختمی یو یا ایوہ الذین آمنو و مومنانو مقرر شوید تاسو باندے قصاص پا قتل کی نو دا مانانا چه لازم با قصاص علی یعنی مطلب دا پا حاکم باندے لازم ہے تپوس وکئی قصاص اور پا مقتول باندے پا قاتل باندے لازم ہے چه دے با قصاص تغارق دی اول قانونی ذکر کو چه حکم دا قتال چه چا قتلو کو یا ایوہ الذین آمنو و مومنانو کتب علیکم القصاص اول قانون قصاص من الظالم نو کده مظلوم والے معاف گئی نو اگئی دے اجازت ورک مانتی کی اگئی بخدای معاف کی چه اگئی قاتل معاف کو قاتل معاف کو قاتل نے یو غلطی شوا مقتول دیتا تیار کا جماع ودنا لیکن مقتول میں بی گناہ نہیں اکثر دے قاتل دیتا تیار کی جماع ودنا تنگی کی بی عزت ای کی نو اگا بیاد آگا بلالار دی ہو گئے دا مرگ بلالار نشتی نو سکا کہ دا دو مسارو دا معافی ورسر زکا کی خدا نو معافی ورسر کی خود معافی کا ہو اغلق زیادے کرے نو دا آگی که تکتر پیس جرم دے نو کیدا پی اغیر میں اجازت درتا کردے یا ایوہ الذین آمنو و مومنانو مقرد تاسبان قصاص فقتل کی الحر بالحر انکا سیل ببدد آسیل کی غلام ببدد غلام کی خزر ببدد خزی کی دائیوری وی رد مازا مولا رب کئی زگا آگئی چه غلام براو لگید او اصیل بے مرکو نو تای بھئی نمو غلام نوجنو من باتی ده سر سڑے وجنو زمان نے ده سر سڑے وجلے نو مرک بیاو کرو وجبے بل نا چاچے مرک کرده آگا نبا قصاص اغسطیشی فمنو فیا لہو من آخی شیئون آگا قاتل چه افاو کرشو آگا تا دو طرف آدرون دی مقتول نسشی یعنی دو وینی فتباهم بالمعروف نوار پسے کے دلی بخیر طریقے او دا کولی دی ولی دی مقتول دا بخیر طریقے ذالک تخفیف من ربکم دا آسان تیازا طرف درفستاسونا میربانی چاچے زیادے ہو کہ پس دنانو دلد عذاب در دماک او تاسو لابو بدلا وستو پا قصاص کی جوند خوش آلائی دے حیاتن جوند خوش آلائی دے دیکھا چھ قصاص اغسطیشی بیا بسو قتل نکی قصاص چاہتا دے یا اولی الباب و خاوندانو دا عقل خام خاو یاری گئی دا اللہ نا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون شرعی چه مال دولت پا قانون شرعی باندی تقسیم ہوئی جگڑ پدی راجی چوئی مال زمان زمکہ نراکی پتر نراکی عیسیٰ نراکی نو جنگ شی نو پا قانون شرعی ہوئی شئی دا روح پلائی صدا دا قورخ پلائی صدا دا لوح پلائی صدا دا زویخ پلائی صدا دیکھ دا جگڑو سدی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت مقرر شوی تاسو باندی کلچ حاضر شوی یوز تاسو تا مرگ کپر خودوی مال خیرن مانا گئی مال مقرر شوی الوسیعتو مفعول مالا میوسم فائلہو دا کتبہ دا پارا مقرر کے شوی وسیعت دا پارا دا مورا پلانو دا خپلوانو پا قانون دا شرعی باندی معروف قانون دا شرعی حقا نوال متقین لائق دا پا متقیانو بعض وقت آیات منسوخ دے کل چیزیں مقرر شوی سورہ نساء کے ننا منسوخ نوے اول وی اجزان لو ورکولو مو تند سارا بیان ننا دا خبرنا معروف مانا قانون دے شرعی
قانون د شرع کم یو دی هغه چې سوره النساء کې دی حقا المتقین چا چې بدل کړي وصیت لرا پس دا نه چې وارد دی لرا نو بشکا ګناه دی پاګه کسان چې بدلې دا وصیت یقینا الله دې اوریدونکو پوها نو سوچ پوها شه خافا ولرید یعنی عالما سوچ پوها شه وصیت کوونکی نه جنافان ظلم نا او اسمن یاد گناہ جنافان عدول عن الحق چدا حق ناوڑی او ظلم کئی یو محروم گرزی یا بلور کئی نو سنیو کا پمیند دی وسیعت کون کیا او موسی لہم کے نشتر گناہ پتا یقینا اللہ دے بہن کے مہربان یا ایو الذین آمنو ادریم قانون مسئلہ صوم لے ارتباط النفس درو جی مسئلہ رارا چو دلوگ یہ تندی عادتی چو سبا میدان جہاد کی پلوگ تند دکار نہیں حسینا چه شکرائی نخبی چاپی رکے او یار ضرور جنونیو ما نچرو جنونیو مزما بلڈ پریشر پریوزی ضرور جاؤنی سے ما شوگر کی کمی گی دار چاچے روجہ نیوینو کمزورے کی انن سوا آسان کار دے بزان لے بانا کتری ما شوگر دے روجہ نشمنی والے زنا جوڑے ما روجہ نشمنی والے نا روجہ چے نشمنی والے نو بیا دے نیوی او بیا چے کلخشوی نو بیا دے را گرزے دانے جو زانائی کے بعد بیدیے ورکے اور ہنگ شیخ فانی دو جوڑے دو امکان دی نہیں ہو ترانگر دشلی دلی نو بیا غیر دے بیا دیا ورکو کفارا و دانا جتا زان ظلمی دے رو جننیو مزا کفارا ورکو ما فیدیا ورکو ما رو جیتے ایمان چپیو سریا پختانو خواستم در غیرت نروجینی دا یو نمن پختونی یعنی مسلمانی یا ایو الذین آمنو روجہ بنیوی او داتی دا پارا چه دا لوگی تندی عادتی سباب میدان جہاد کی بدنه پر لوگا کاری و نپتنده کاری چا چه زان عادت کر دا پر لوگو موگو کار نیو اچه زان عادت نکی لده بیا جماعت کی زای نیشتے کلیوانا خپا کی نور مرا لے گئی زگا دل دے پارلت دیر نڈکی گی کنا نو کلیوانا بدنامی کار دکیو یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو کتب علیکم الصیام مقرر شوید تاسو باندې روجا لگا چه مقرر شوید پاکستانو چه مخیص تاسو نو تشبیح ورکڑا پا فرضیت کے سنچ پاگئی فرض ہوا پتاسو فرض کیفیت کے ندا کیفیت آگئی جداو روجانیو چه دلوگی تندی اداتی چه کلاکی روجانیو چه خپل مالر تا مخی تا پروت دے اگوتی والا نور دی ترسوی چه دا ماخام بان ندے ویلے ماخام نور ندے پریوتے نو سباب دا پردی مال تا ملوٹینگو لیشی پردی مال حرام مال بام نخوری او تشبیح ورکا فرضیت کے کما کتبا للذین من قبلکم لعلکم تتقون خامها تاسو زانو ساتی مناہیونا ایام معدودات یعنی سومو ایام معدودات روجی انیس ایام رزد شمیر چا در رمضان دی فمن کان منکم مریضان سو چویستاسو میں بیمار یا وی پا سفر نو پا دبان شمیر دے در رز نورونا روجی دی اخوڑی بیا بے قضارا گرزے وَعَلَى یُطِیقُونَهُ باغ کسانو باندے چه طاقت نلری دروجی باب افعال یو ماده دا یو خصوصیت سرد دا ماخذ نمانا دا اتاق یطیقو باب افعال نمانا دا باغ کسانو باندے چه طاقت نلری دروجی فیدیتون طعام مسکین فیدیت طعام مسکین
چې طاقت روزه لري شیخ فانی دی نو هغه به فدیه ورکوي یو معنا ده. دویمه معنا ده وعلى الذين يطيقونه چې سر د ماخذ نه کې نو بیا معنا ده هغه کسانو باندې چې طاقت لري د روزه ونیولا فدیه طعام مسکین فدیه طعام مسکین څه مطلب چې روزه ونیولا ټوله میاشت نو اختر کې به سرسایه ورکي فدیه طعام مسکین مراد فدیه نه هغه سرسایه ده فدیه طعام مسکین چې لکه شاولی الله وی چې رمضان کې د روزه ونیولا نو اختر کې سرسایه ورکا. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی پاگا کسانو چاہی طاقت لری د روزه فدیه طعام مسکین فدیه نه مراد ما خام غریب لا ډوډۍ ورکا دراز روزه ونیولا ما خام غریب لا ډوډۍ ورکا نو بدنی عبادت او مالی عبادت د دواړه یو ځای شو. دراز د بدنی عبادت کو روزه دی ونیولا ما خام دی غریب لا ډوډۍ ورکا چوي له وظیفه ورکا طالب له ډوډۍ وړا نو هغه بدن مالی عبادت دی وکړو نو دا میاش د برکات وا بدنی او مالی عبادت د دواړه پکې وشو. پنځیر او خو شاکرو باندې الله تعالی رحم کړي چې بدنی او مالی عبادت دواړه په دغه ورځو کې شروع شي. وعلى الذين يطيقونه پاکستان باندې طاقت لري روزه فدیه طعام مسکین سماتبو دراز روزه ونیوا ما خام غریب له ډوډۍ ورکا بدنی او مالی عبادت دي دواړه شو. او یو د بدعتیانو مولیانو ترجمه ده هغه یې سوي هغه کسانو چې طاقت د روزه لري روزه فدیه طعام مسکین نو ما خام بل کرا وخره نن د استاد وار دی وای د استاد وار دی نن یو کرا وار دی نن بل کرا وار دی نن بل کار دی بیا ګرځي په کورونو یا نن به یو ډوډۍ راړي بل ډوډۍ راړي نو هغه د نظامونو وای راشه بس خو چې سوال واخما خو دا کوی نو مولای صاحب له یو را ساګرو بل را دی راړ په درې ما دا غوډره ده وی ایماندار یو کارو کوي وسه وی تاسو بس ځان کړو یو آسان کار وته خمیسه یو پر راړی او چې مسکیږي یو تن ما بیا په پولو پولو می سروي تاسو باندې کړه یو ودای دیم د وار دی. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا چا چوکړنی کی دا غره دلا که تاسو جوړنی وای نو دا غره تاسو لا انت سمو تاکید ما سبقا ان کوم تعلمون که تاسو پویږئ میاز رمضان هغه چراغ لري کی قران هدل للناس داتو د پاره د خلقو هدایت دے لار خود دے دپارا دا خلقو وبینات من الہدا واضح کرونگے دے ہدایتنا بیرونگے دا حق دا باطل فمن شاہد منکم شہرہ سوچ موجود سستا سنتی میاشتتا دنیا کی جواندے روغو فلیسمونو رو جدیونی سی آغا سوکا چنوی بیمار یا وی سفر نو په دبانې شمیر د راز نورونه په دغه کې روزه وخوړه یا به قضا راو ګرځي اراده کوي الله په تاسو باندې د آسان دین او اراده نه کوي په تاسو د ګران دین اوسر ګران دین آسان دی څومره آسان کړه ګوره په کټ کې پروتي بیماری او د مازیګر موږ د نو سلو وکاته بکی چار سوره بیماری هو که په سفاری نو بیا به 2 رکعاته کې
شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتونه ولیږي منګه په سفر روانو یو ځای کې مستودریدو یو مولوی صاحب هغه الله دې وبخي هغه موږ لګو ګټ کو نفلونه کول چې गाड़ी की केना सु शेर कुरान ورته یې یو مسله کې می شک دی ګل مرګري هغه زمانہ کې شوراله چې وتلو نو موږ با غټ کوسترو کنو ټول مرګري به یو ځای نو علماء ټول شیر قرآن په شاو کتل یو مسله کې می شک دی تاسو ته جواب کدرزي فضلیات مولوی صاحب عبدالسلام مولوی صاحب دا ټول مشران مولیانو زم ورسره زه د ورکوالي د بشوراګانو راتلم او ما پکې ډېر څه زده کړي نو وی دا سړی چې بیماری او هر څوره بیماری نو څلور رکعاته لمونځ به کوي او چې په سفر یې روغ موټي نو 2 رکعاته به کوي دا ولې ملګري پکې پوه شو ملګرو ورته وی حضرت سوایو د دې لیم به تاسو ته معلومه مونته وایو نو وی دا ځکه چې بیمار په کور کې پروت دی بیمار دی تکلیف دی ورته خو هغه څخه وخت دی وخت ورڅخه ډېر دی نو هغه ته څلور رکعات دي مسافر روغ موټ دی خو وخت ورسره نشته ځان رسوي نو وخت کم دی نو د دې وجې الله ورته موږ د څلورو په ځای 2 رکعاته قصر شو د وخت اهتمام دی وی زه کله کله وایم چې که ما ته داسې نصوص پیدا شو د قرآن حدیث چې وخت ضایع کوي زه پې فتوا وکړم نو زه به پې فتوا وکړم وخت ضایع کول په شریعت کې نشته د وخت اهتمام پکار دی د وخت خیال ساتل پکار دی دی څخه د وخت څه حیثیت نه نو پروا نه کوي مسافر ته ځکه قصر که چې د سره وخت نشته نو آسان دین دی یرید الله بكم اليسر اراده کوي الله په تاسو باندې د آسان دین اراده نه کوي په تاسو باندې د ګران دین ولتکملوا العدة دین ټول آسان دی بی دیني ټول ګرانه ده ولتکملوا العدة دې لپاره چې پوره کوي شمیر او دې لپاره چې لوی ګڼي الله هغه باندې چې خودنه کړو تاسو ته خامخا تاسو شکر وباسئ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ادخال الهی د پاره د تيقظ د مؤمنانو وإذا سألك عبادي د قران دا قاعده ده کله کله ادخال الهی مخکې رسو سره ربط نه معلومیږي و د یو مقصد لپاره هغه آیاتونه راړي څنګه نوحات ورته جمله معترضه وایي طالبان ورته جمله ټرپریه وایي میاس کې بګیاسي او خبره وکړي نه مخکې سره ربط یې نه درستو سره وإذا سألك عبادي کله چې د بزرګستان زما بندګان ورته فإني قريب نزدې ما قبلو ما دعا کونگی کلچ دعا غواری زمانا فلیستجیبو لی نو قبلوم دعا کونگی نو کلا کلا من دعا گانی کون قبلیگی اللہ ویسا قبلوم نو سورہ انعام کی بیاد آگی وضاحت کرے چه دعا قبلوم و کلچ زما خوخشی انشاء آغا و پخبر زاگی آوائیو اجیبو دعوت الدائی زادانی قبل ما دعا کون کی ازادانی کلاچ دعا غواری زمانا چه خوخشی زمان فلی استجیبو لی نو قبول دیاو گئی پکارنزی قبول دیاو کی زمان ایمان رالی پما لان لهم یرشدون خام خادی و اسلامومی احل لکم لیلت السیام رواد استاو د پارا پشپد روجی کې جما کول له خزو تاسو سره دا خزي جامې دي تاسو او تاسو جامې د دایو لباس موږ ته جامې وایو تاسو وایي کپڑے جامې خزي تاسو جامې دي او تاسو جامې د دایو
نو په جامه باندې بدن پټي اسی خو د انسان بدن چې کپڑے لري کې نو سم میلوي ټول کاندې کپړي او چې کپڑے او چوړي نو دې په پټي خزا په خاون پټا دا او خاون په خزا باندې پټي دا د یو بل پرده ده نو خزا به د خاون پرده ساتي خاون به د خزي پرده ساتي نو چې دوی د یو بل پرده نه ساتي او خزا خاون پسې اړمي یا خاون خزي پسې اړمي نو هغه به سخت کور شي کور رواني بیا خزا او خاون دا د یو بل جامه ده پرده ده چې د یو بل خیال ساتي خزا د خاون پرده ساتي خاون عجز دی پیسې ورسره نشته خزا چاته دا نه وي چې د کار کسب نه کار کسب نشته دا څه نه هغه ته ګوره جون به تیرو تبا لوګه تیرې زب تیرو یو وخت راشي خدای به فراخي راولي مهنت وکړو دیو بل پرده ساتي خزا د خاون پرده ساتي خاون یو کار ته غلط شي غوسه شي جنگ شي خزا دا نه چې هغه پلار کړل شي نو د خاون جامع وباسي دا خزینه یو کار غلط شو پخلیخو نکو لوخی و نوینزل بل ستی غلط شو دیو دا اینا مڑی دیره مزیداره دا دیو کلی پخکڑی یا اگه و یره نن ما نسوزی نه چاوی چی سوزی دلی راکا دیو خو نکور سمی اچه دی لوخی راوالی مخبی و لولی ستادم پلار داسی کم پلار امور والا پکانزلو شی نکور روان چی دیو بل جامع دا خزه د خاون جامه ده خاون د خزه جامه ده خدای شته که بیا کور روان شي چې یو بل ته جامه وای دی یو بل او چې یو بل ته جامه نه وای نو چې دې کور ته راځي نو اول اجره کې کینی نو په اجره کې دې ناس دی غپ لګوي مرګري دی چې بل مرګ پکې نه مړه لا بشلا وختي دې دله په خزه کمزورای هغه ځان سره کېږي ولې د کور ته قابو نه کېږي د غزینو کور ته حالت کې مسله یې وتا نو د وختي کور ته نه زیدي یاري الځي چې ټول د شوی نو غل ورته لاړ شي نو د شي نو څه باندې کور سم شي دا ما سلطان نه بعد بالکل به ما خواته ناراضي مرګري ته وایا ما سلطان نه بعد زه د کور والو سره بچو سره به درازه به تاسو سره کور باندې سمي دای کور نشي سمول خبره جامه دی یو بل نه نو جامه چې شلیدلی بدن خیالي نو جامه چې پلیته نو مسکیږي نو چې خزه مشرکي نو نکاح کیږي چې خاون مشرکي نو نکاح کی جامه دی پلیته ده جامه پاکه کا یروي دا پلانې وي په خزه ډېر مېندې او دا پلانې په خاون ډېره مېنه خوان خو دغه کوي چې دغه بي غم لا ګوري هغه د شرمي یو بل شرمي هن لباس لكم وانتم لباس لهن دا جامي استاسو تاسو جامي د دایو خوان داسې کور کوي چې د جامه پاکي د سړی جامه هم پاکي یا د خزي جامه هم پاکي خاون موحد دی او خزه موحده ده خاون د خزي پرده ساتي او خیال ساتي خزه د خاون پرده او خیال ساتي خزه خاون نو بی عزت کوي خاون خزه نو بی عزت کوي ارسه سمي کور سمي بیا چاوي چې کور واني هن لباس لكم وانتم لباس لهن تاسو جامع د دایو او دای جامع نستاسو تاسو جامع د دایو په دې الله چې تاسو خیانت کې ورغی خپل ځانونه نو مهرباني وکړه په تاسو او په وکړه تاسو نه اوس راتلګوي دیتا او لګویا چې مقرر کړی دی الله تاسو لوا خوري اوس کوي تراغه پورې سرګن شي تاسو ته تار سپین د تار تور سبانا څه مطلب سبا راوخیږي رڼا راوخیږي
سورہ صادق ثم اتموا الصيام الى الليل بیا پورا گئی روجی لو ترشپے او منیزی کی گئی دی خزوتا وانتم عاکفون فی المساجد چه حال دائی چه تاسو اعتکاف کونگی پا جماعتونو کی اعتکاف دکڑوے آگا وقت با نمیزی کے گی تلکا حدود اللہ دا پولی دا اللہ دینو منیزی کی گئی دیتا دارنگی بیانی اللہ بلدلائل خلقو تا لعلہم یتقون خامغا چه ریزان بچ کی دا گنانا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دا درم کا بل قانون سلورم قانون دا چه دا حرام مال بنخوریو نهی عن الارتشاء دا رشوت نا منع کئی ذکر رشوت دیتوی چه پرده حقالی او داغی دا پارا پیسی ورکی نو دیتوی رشوت یو خستا حق دیسو که ندرگی خستا مجبوری پرده حقالی او داغی دا پارا پیسی ورکی علی توی رشوت حاکم چه بدی عدد کی نو دی بیا طول عمر دغا سی کئی لکه دا رشوت عدد دی دا پیسو عدد دی نو بیا دا مظلوم حق وی ظالم لمرگرتیا کئی نو دا دا فساد سبب جوڑ شی مظلوم بیا وی چه ما تا زمان حق نا دا کی نو زبا بیا زور چلو منو مرگونه شروع شی نو بیا دا گئی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ مخرئی تاسو مالون استاسو خپل میانس کے باطل طریقو بانی وَتُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ چه پیش کوئی تاسو دل را حاکمانو تا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ دید پارا چه اخرئی سیساد مالون خلقنا چه او پیسی اخری بغیر د رشوت کار نه کوي رشوت ورکول نشي او دې بغیر د رشوت کوي عادت د رشوتي او یو محکمه نه ده هر محکمه کې دا مصیبت ده چې بغیر د پیسو کار نه کوي ستاحت تعالی نه درکوي هغه رشوت دی که ستاحت تعالی درکوي او پیسې درنه غواړي دا رشوت دی چې هغه دی نو یوم داسې نه کوي پیسې به ورکې نو کار به کوي لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ خصوصا وارډي والا او د پولیس والا دی خو ته بیا کار ویلېږي لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ دې لپاره چې وګورئ حساب مالونو خلکو نه بالاسم بقول گناہ وانتم تعلمون او تاسو خو پوهیږئ چې دا ګناه دی چې ګناه دی دا غي نظام سره سټیم دی زبردست چټي شو